د حکومت د طرفه چې کم د روزي د میاشتې 100,000 روپۍ ورکړل کېږي نو د هغې په باره کې ځینې کسان دا خبره کوي چې موږ ته میسج راغلی زموږ نه هغه میسج ډیلیټ شوی دی. ځینې دا خبره کوي موږ د ایزي پیسه دوکان ته لاړ شو او هلته کې موږ ته هغه پیسې چې دي دا میلاو نه شي، هغه وایي چې ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نشته. ځینې کسان وایي تر اوسه پورې موږ ته میسج چې دی دا نه دی راغلی. دغه شانتې د وزیر اعظم د طرفه چې کم 15,000 روپۍ دي د هغې په باره کې هم ځینې کسان چې دی دا قسمه تپوسونه کوي. نو نننۍ ویډیو چې دغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو په پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې کم د 10,000 روپیو اعلان کړو نو هغه 10,000 روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي. د زیاتر کسانو په اکاونټونو کې دغه روپۍ جمع شوي دي او ځینې کسانو خپلې روپۍ راغسي، خو ځینې داسې کسان دي چې هغو ته میسجونه راغلي او د هغو نه هغه میسج چې دی ډیلیټ شوی دی. دغه شان د وزیر اعظم د طرفه چې دی هغه 15,000 روپۍ دي. نو د هغه 15,000 په باره کې هم ځینې کسان وایي موږ ته میسج راغلی او زموږ نه میسج چې دی دا ډیلیټ شوی دی. نو دا دوه قسمه میسجونه دي. تاسو لاړ شئ د خپل موبایل د میسجونو ځای وګورئ، کم کسان چې موږ ته میسج نه دی راغلی نو هلته کې تاسو دا میسجونه وګورئ. که تاسو د دې لپاره اهل یې نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. ستاسو د په میسجونو په ځای کې به د 9,999 نه که میسج راغلی نو تاسو ته 15,000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو وګورئ 4 نوونه به هلته کې لیکلي، که د 4 نوونو نه تاسو ته میسج راغلی نو تاسو ته 15,000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. دغه شانتې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کم د 10,000 روپیو اعلان کړو نو د هغې میسج چې دی هغه به تاسو ته راځي د 855 او 8 نه چې دی دا به تاسو له راځي، لکه د 8558 نه چې دی دغه میسج به تاسو ته راځي. نو د خپل میسجونو ځای وګورئ، که تاسو ته د دغې نه میسج راغلی نو تاسو ته به دغه 10,000 روپۍ میلاویږي. کومو کسانو نه چې میسج ډیلیټ شوی میسج ډیلیټ شوی هغه که د 15,000 روپۍ او که د 10,000 روپۍ تاسو لاړ شئ د ایزي پیسه دوکان ته، هلته کې به دا روپۍ چې دي تاسو ته میلاویږي. کومو کسانو ته چې د 15,000 روپو لپاره ایزي پیسه لیکلي نو هغو ته به د ایزي پیسه اکاونټ نه میلاویږي. دغه شانتې ځینو ته جی ایس کیش لیکلی دی، ځینو ته ایچ بی ایل کنیکټ لیکلی دا چې کوم د وزیر اعظم د طرفه 15,000 روپۍ میلاویږي. نو هغه هلته کې هغه خپلې پیسې چې دی کتی شي په هغې ډیوایس باندې. خو کوم چې د وزیر اعلی د طرفه دي د وزیر اعلی د طرفه چې کم 10,000 روپۍ دي نو هغو ویلو چې تاسو به دې له ایزي پیسه اکاونټ چې دی دا به جوړوئ نو ستاسو ایزي پیسه اکاونټ ته به دغه روپۍ درځي. نو ځینې کسان وایي چې زموږ ایزي پیسه اکاونټ ته دغه روپۍ نه دي راغلي. نو کم کسان چې دا خبره کوي زموږ ایزي پیسه اکاونټ ته نه دي راغلي نو د ایزي پیسه اکاونټ سره چې دی د هغو هغه خبره نه وشي او خبره چې دی د هغو سره یې ختمه شوې وه. دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته په جیس کیش کې چې دی په هغې کې میلاویږي. لکه د جیس کیش اکاونټ چې دی هغې ته به دا روپۍ راځي. نو که تاسو ته میسج راغلی تاسو لاړ شئ د ایزي پیسه دوکان ته، موږ ته ایزي پیسه دوکان وایو خو هلته کې جیس کیش چې دی هغه هم تاسو ته هلته میلاویدی شي او ایچ بی ایل کنیکټ ډیوایس چې دی هغه هم تاسو ته هلته کې میلاویدی شي. تاسو هلته لاړ شئ او هلته کې خپلې روپۍ چې دی دا چک کړئ. دا ستاسو په شناختي کارت باندې دغه روپۍ دي، خپل شناختي کارت ورکړئ. ستاسو په شناختي کارت باندې که دغه روپۍ راغلي نو دا به تاسو ته میلاو شي. خو که تاسو یو دوکان ته لاړئ هغه دوکاندار نه پوهېږي یا وایي چې نشته نو تاسو به بل دوکان کې وګورئ، په بل کې وګورئ چې کم کس په هغې باندې پوهېږي نو ستاسو روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو شي. او کم کسان چې وایي موږ ته میسج نه دی راغلی نو تاسو به د دې پروګرام دپاره اهل نه یې نو د دې د وجې نه به تاسو ته دغه میسج چې دی دا به نه راغلی. لاول خو د خپل میسجونو ځای وګورئ، که د دغه نمبر نه تاسو ته میسج راغلی نو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. که د دغه نه تاسو ته نه راغلی نو بیا دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدی.